صاحب ته به بیان حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن مسعود بن ابي هريره قال قام اعرابي وبارك في المسجد فتناول الناس حلق بچغه شروع کړ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه بريده وحريقوا على بول سجل من ماء وبول يودول واچوي د بورو او ذنوب من ماء ذنوب غټه بورخه ته وي دا په غټه بورخه وي سجل دول شاه واضح انما بعثتم ميسرين ولم تعبثوا معسرين تاسو راغلي شوی اسانی اختیارون کی په دعوت او اصلاح کې سختی به نه کوي اسانی به اختیار او امت سختی به نه کوي حدثنا حمدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى سيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنا خالد بن مخلد قال سنا سليمان بن يحيى سيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء رابي قال في طائفه المسجد هذا طائفه المسجد يعني او طرفه ځکه په وبو اچوري چې وبزروزي پر یو مای مرقاوي یو مای ملاقوي چې لاندې امتیازي پرتیو په دې په واچولې او امتیازي ختم شنو سمکا پاکه شو او کلاندې په پرتیو امتیازي په واچولې ارتي پلیکله نو یو مای ملاقوي یو مای ملقاوي نو کلاندې امتیازي په دې په ورخه واچولې او بلاړه بس پاک او کلاندې په پرتیو او د پاتې د امتیازي واچولې نو ارتي پلیکله نو مای ملاقی او مای ملقا دا باب بول السبیان اما شمان امتیاز دی بارک میں تدری مسئلہ کویلو کرا سو علماء ظاہریہ کو پاک کوئی وقت او پاک دالک امتیازو تا پاکی ہوئی ذکر حضور پرش او پنتحا کفایت کرد او باقی علماء وی نپلیتی دی و شریعت پا بعض نجاساتو کی تخفیف اختیار کرد نا اوزاعی سے کوئی پدواروں کی نصحہ کافی دا مالک و امام ابو حنیفوی دواروں کی بغسل کے شافی سے و محمد سے وہی پبول دا لک کی نصحہ نا او پبول دا جنے کی غسل زمان مذہب کی فرق دے منگا غسل وہی خدا لک غسل خفیف وہی او پا جنے کی غسل شدید وہی دکا پنزا الفاظ راغلے رش راغلے دے نصح راغلے دا صب الماء راغلے اتباع الماء راغلے او لم یغسله غسلا راغلے دا پنزو وارو چی تطبیق کے مفاد مشترک غسل خفیف سے لیکن لم یغسله غسلا نفذ مفعول مطلق دے پکلک وینزولی ندی وینزولی یعنی غسل ہو کرنے او پا سخت وینزولی ندی کرنے نو او فرق میرتا خودلی و دا جینے و دا لک دا شریعت ولی الک کے فرق کرده و جینے کی سر دا یاد دی کنا دا بحثونا پا ترمیزی شریف نبیل دا ضعی سے مسلک دا حدیث نا خلاف ہے ذکر چی حدیث کے نفسن فرق را آلد او چی غسل خفیفی کی نو دا تطبیق شد طول روایاتو علا معنی واحد جمع بین روایات را حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب بن عروة عن نبينا عائشة ام المؤمنين انها قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي پنځو ماشومانو په سید الکائنات باندې امتیاز کړی حسن حسین عبد الله بن زبیر او عامر بن هشام او ابن داوود ابن ربيع بنت محصن جئت بابن لي ربيع بنت محصن ام قيس دا غیزوی نو پینزو ماشمانو په حضور امتیاز کړی حسن حسین ابن زبیر عامر ابن هشام لکه سالم ابن هشام او یو ابن ام قیس دا دی وی کنه عن ام قیس بنت محسن انها تبدو من لها صغير يوم اشم ما راوسته لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلته رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره معشومان یخفو دا حضور پاک کلول بے غیقی بے کینو فبانا یو ذلی حسنین مبارکینو کی یو کس کلو یو عرابی ناسو وی سید زما خلد دا امن دی ما یوم ندخ کل کرے نو حضور پاک ورطا قتل
چې خدای ستاسو زړه نه رحم وکړي زه خو د هغې مالک نه یم شفقت په ماشومان او مینه کول دا په اخلاق د انبیاو کرامو نبی کریم ماشومان سره مینه کول فدا بما فنزعه ولم يغسله مسلم کې دی ولم يغسله غسلا فکامل وینځلې نه دی وینځلې وینځل فراغلو او نطحه ورشد دا په مسله د مزه کې او په مسله د ملحظ کې په معنا د غسل سره وکړي اتفاقا شریعت په بعض نجاسات تخفیف کړي لکه توره چې پلیته شي په خاورې ومګه پاکه اینا چې پلیته شي په شګو ومګه په خاورو پاکه موزه پړه چې پلیته شي په ځمکه راکاږه پاکه ځمکه چې پلیته شي مایع سیس جانور پوچېدو پاکه شي څرمن چې پلیته شي نو په دباغت پاکه شي نو شریعت په بعض څیزونو کې احکام کې تخفیف راوستی نو دارنګه د ماشوم په حکم کې تخفیف او باب الخوف بول قائما قاعدا بول قائما راغله قاعدا یعنی اصلي سنت قاعدا دی او احيانا قائما جائز دی ضرورت وخت کې ځکه حضور مبارک کړی دی او ځل نه او سنت نه دی ځکه دا واقع یو ځل نیم شوی دا عائشه به انکار کاو او شپږو وجه مې درته ترمذی کې خوندل مثلا هذا مخالف سنة شبطان نام شنبي وانا حذيفة على تر نبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما ثم دعا بمان فجيد بمان فتوضع عباب البول عند الثاني والتستر بالحائط لا ولا لا البول دا باب دی په دې غرض چې ابو داود کې خدا روایت ته کانه اذا اراد المذهب ابعد في المذهب چې حضور بلره او دې کله نږدې کړي نو فرق دی چې هغه لري تللی د باران د پاره تللی د قضاء حاجت د پاره او دا نږدې چې د بول د پاره نه یا هغه عمل بالعزیمت دا عمل بالرخصت دی باب البول دا بول په لفظ سره دا معلومیږي د امتیازو د پاره لري تل ضروري دي او د باران د پاره تل ضروري ځکه دا غیر حوي یې سره आवाज خارجي نو ته لري ده والتستر بالحال او دیوال سره ځان پټو دیوالی اونای دا دیوال ذکر کی چې حدیث کې دیوال ذکر راغلی یعنی هر شي چې پټي امتیاز چې کې نو یو پناه دی ته کینا دیوال ته اونې ته کمر ته چې مخکې سړی دی نه وي حدثنا أصبار النبي قال زيارون منصور النبي وأنا نحضرنا قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يتماشى من روان فاتا سبحانه لقوم سيد الكائنات وديران لقوم دورا به خلف عهد دیوال شاده مارګ دیبان طالبانو اعتراض وکړ چې پردیسو باندې استعمال څنګه ما ته ویل چې دا په عرف عام دي عرف عام کې په دې سونو سوکنا خپکی دا پردیس مکه نه لوټ راغشتل په دې سوکنا خپکی او د دیوان په نړیدو خپکی یو باغی میوه پکینی خلق به نه خپکی یا غټ فسری او که تازه ترکاری وی خټکو باغ وی ځوانه اغي دي شوکای او تو ورشي پکې تشریف کیږي په دې مالک خپکی په ترکارو کې پښنو غاياو کې یا پښنه غنمو کې جوس او خرابيږي ابته او غټ فسری لکه لګنومیان یاونی او باغون وقتین او خیر انت با عرف دا بلال دگوه اوس یو ځای کې خلک سوري ته کینی او تال ته د سپارت یا د ګودر غاړې د سیند هغه د نخدي بوډي او تال ته د سپارت کې دا ثواب د ضرر اندور د عقل نه وکاره او باب البول عند ثبات القوم دا باب پدې دي چې پدې کې عرف عام قرینه د دې چې دې کې خلک مسامحه کوي په ډیران دی او بغیر اجازه ته کول شي په پردي صادم کې امتیاز کول شي بغیر اجازه ته. حدثنا محمد بن عرب قال حدثنا شبطان من سنن ابي وائل
قال كان موسى شری يشدد في البول اما موسى شری ډیره سختی کوله سختی دا چې د بازار سره شیشه ساتله هغه به سامان ورونی ولا امتیاز به په مازه پکې وکړي به په مازه واړولې بیا څنګه چې سات کې رانه شي سختی کوله نو چا دا ته وې او د بدانې چې بني اسرائیل ته دومره حکم چې چا امتیاز جامو ته امتیاز ورسېد نو به پرې کولې پکې چې حذیفه سے وی لیته امسکا د دې تشدد نه د لاس والدا نه ده پکا ځکه ما ته حضور یاد دي چې په ډیران د قومي امتیاز کړی دی په ولاړه کې دومره اعتراض نه وکړي لکه په ولاړه کې بلار کې احتمال لازم کړه دا نه ځان ساتل ضروري نه ګڼل نو ته دومره کې چې په ناس تکي او شیشه به ځان ځنی ولا بوتل هغه کې به وکړي چې سات کې رانشي که پزمو که کومه چې نه سات کې رانشي هغه بوتل به په مزه واړه وی شته دا سختي مکو خلک چې دا سختي به باندې کړي دا کې زمونږ لپاره وسیله باب غسل الدم ها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة باب د په بیان د مشروعیت د وینځلو د منع کې او د ګرولو کې او غسل دا رطوبت چې د ښځې د جانب نه سړي ته ورسېږي باب د مسائلو د منع لپاره ملاقات دی ترمذی کې موږ مفصل ویلو په اجمالا نه یې واورئ دا مو تېر شوی دی باب غسل الدم غسل الدم کو تېر شوی دی او نسخه په معنا د غسل دا مو نه وي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم حين الشام قال سني فاطمة الأسماء جاءت امرأة النبي فقالت رأيت إحدانا تعيش في الصوت كيف تصنع قالت تحطه فلاس بيومي بيبي فنكو غني بو بواجي بيبي وينز بوبو دلتا نسحة بمعنى دا غسل سنة په اتفاق دا علماء دا نسحة من بمعنى دا غسل وی فبولو سبيان وګوره یو کمال دی ترمذی او دکی او فرق دی ترمذی کې دم الحیض او دلته دم مطلقاً ذکر دی نو ظاهریه دا مسلک دی چې صرف دم الحیض پلیت دی او دا فقهاو دا ملت ټول په دې اتفاق چې دم مطلقاً پلیت دی د باب څنګه کې هو مطلق کې هو باب غسل الدم دم وینځل ضروري دی نو د ټولو فقهاو مسلک اختیار کړو هغه کې ترمذی کې مقدار د نجاسات مونږ ویلو نعم الله قال قال معاويه قال سنه شمن او نبينا اشرا قال جاءت فاطمه الله في حبش النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان امراه مستعاذ فلا اطهر افضل الصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك يرقم دا رجوينا دا وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاه وإذا تغسلي عنك الدم دمويزا ثم صلي قال وقال أبي ثم توضي لكل صلاة تاجها ذلك لا مداويلي شي ورته دوي هرمان دفعنا وطفك وتسخور بالوقت نيران دا غير د مالک سے نه د ټولو امامانو مسلک دی چې هرمان ذلب او تسکي مالک سے استحاضه ناقضه نه وای دا تفصیل تیر شوی باب غسل المنی حکم د منع ذکر کړي د منع په باره کې تفصیل من ترمذی کې ویلو په اجمالا نه وره دوی امامان منع ته پاک وایي دو پلیته وایي حضرت امام ابو حنیفه و مالک سے پلیته وایي او حضرت امام شافعی و امام احمد سے پاک وایي به شوافی یو روایت دار چې د پلیته ده
یو روایت دا چې د ښځو پلیته د سړو پاکه د حیواناتو مبارک دوه قوله دی یو قول دا چې د ټولو حیواناتو منی پلیته ده پاکه ده الا الکلب والخنزیر دویم قول دا چې د ماکول اللحم پاکه ده او د غیر ماکول اللحم پلیته ده شافعي صاحب چې پاکه ورته وایي دې څه وایي درې قسمه دلایل وایي اوله دا وایي چې په حدیثو کې په فرق په حد کفایت شوی دی نو که دا پلیته و نو اصل په پلیته کې غسل بالماء دی او شریعت دی کې غسل بالماء ضروري کړی نه دی نو معلومه دا شو چې دا پاکه ده دویم دا چې دا اصل ده انبیاء کرامو دی نو دې ته مونږ څنګه پلیته ووایو درېیمه دا وه چې ابن عباس نه دا نقل ده چې المني بمنزلة البخار فاعزله عنك ولو بإظهار د لومبۍ خبرې دا جواب دی چې ټیک د مالکیان دلته حدیث پرېدي په قیاس یې عمل کړی دی هغې غسل ضروري وایي په ټولو اقسامو د منع مونږ اتباع د حدیث شریف کړی ده مونږ وایي غسل هم راغلی دی فرق هم راغلی دی حق هم راغلی دی سلط هم راغلی دی قرینه دا ده چې شریعت په بعضو نجاساتو کې تخفیف وخت کړی دی لکه موضع د نجاست دوبره ایکی کانه کافی کړی دی سره چې په هغې قن او قمه د نجاست نه راځي په پاڼه کې مګل کافي کړی دی په ځمکه کې اوچېدل کافي کړی دی په څرمن کې دباغت کافي کړی دی نو په بعضو انواعو د نجاساتو کې شریعت تخفیف کړی دی نو معنی دې د دغې باب نه که دا پاکه وي یو حدیث مونږ ته دا وښیه چې حضور سره ده منع نه پکې موت کړی دی په جامو کې نو که دا پاکه وي یو ځل خو به مصطفی د بیان د جواز دپاره مونځ کړی وي پکې خو چرته یې په منع کې مونځ نه دی کړی ازاله یې کړې ده یا په فرق یا په سل یا په حق یا په غسل دا ابو داود شریف نستن حدیث دی چې معاویه صاحب د ام حبیبین تپوس وکړو کان یصلی فی الثوب الذي یجامع فيه قال نعم اذا لم یر فيه اذى چې عذاب پکې نه والی به یې مونځ کاوه نو چې زاله راغلی ده نو معلومه چې دا شو چې ابن عباس صاحب قول منزلة المبحث دی دا په لزوجت او په شکل کې او په منظر کې هغې نه خو طهارت او پاکي نه معلومېږي تشبیه کې عموم نه وي التشبیه دا عموم او که وینو دا غری ده زمونږ غری د عمر فاروق ته هغه جامې روغې وینځلې دي چې کوم لمونځ کې په منع کې کړو دوباره یې وینځلې او لمونځ یې دوباره وکړو عمر فاروق اولا بالاتباع د ابن عباس لس حدیث د موسره پنځه مرفوع او پنځه موقوف چې ټول دلالت کوي په نجاست نه منع شاه ولی الله صاحب مخرج د نجاساتو ځکه منی د کوم ځای نه وځي د مخکې اندام دې نه متیازي وځي مزي وځي هغه په اتفاق د علماو پلیته ده وینه هم تېوځي نو چې هغه مخرج د نجاساتو دی نو منیم د دغه ځای نه وځي مخرج نو حکم یې د نجس پکار بیم طبیعت سلیمه د هغې د اظهار نه نفرت کوي نو چې کوم خواص مکبره د نجاست دی هغه په منع کې موجود دی د دې وجې نه موږ منع ته پلیته وایو امام بخاری د احناف پورې خوښه کړې ده نو دوی وایي د منع ازاله ضروري ده یا په طریقه د غسل یا په طریقه د فرق
او به ګرې په نوک او د خدای رطوبت بخا مخام ځکه هغه مزیده خدای کې رطوبت زیات نعم دار خلق عبد الله مبارك خلق من الجزري عن سليمان بن سلم عائشة قال كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بخار الماء في ثوبه تاكي بے پجامو کے اخکارے دن لامدر تاكي دوینزل آثار عندنا عبد الله مدخانة سنانجيد قال سلام بن سليمان بن سلم قال سبت عائشة حاوة سلام قال سلام عبد الواد قال سلام بن ميمونة وسليمان بن سلم قال سألت عائشة عن المني يصيب الصوم مني جامعة ورثي فقالت كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثار الغسل في ثوبه بقاع الماء تاكد وبو بخكار درو باب إذا غسل جنابة وغيرها لم يسمى أثره كسري جنابت ويز يا بلا پديتي او اثر پجامو کی سرګندون حکم یې سوي دی داوی چوچی دل د جامع دا ضروری نه دی علم د جامع کی مسکول شي چې پلیتی دی وینځل کارانګم پکې ښکاری فرق دا ځکه وی چې د ابو داود شریف یو روایت دی اخذ چې تپوس کړو نو ورته وی وینه وینځه او پاره زیات رنگ ومګه معلومیږي دا چې ازاله د اثر د نجاست ضروری ده علماء وی اغیت د ازاله د وهام او د شکوک د پاره دا حکم کوي ځکه دې باب دی چې سړي جنابت وینځه او غړواله پکې ښکارې دا معنی غوړه سړي په تو وینځه دا څه مارته ونی څه کنه او تاسو به ټاکي ښکارې دا معنی نو کټاکی پکې ښکارې د پلیته یا وینه دی وینځه لکلکه په دې اړواله پاتې د خیر یا شین او د سماعت او د سماعت په دې وینځه فلک شینواله خړواله په جامه کې پاتې شنو خیر دی او چې دل د جامې ضروري نه دی بام اذا غسل جنابت وغيرها فلم يصب سره سنا مسلم اسماعيل قال سلام جنابت منية دي يا غير منية قال سلام قال سمعت سليمان بن سلم الصوب تصيب الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسل من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقاع الماء اثر د وینځلو په کې ښکارې ده ټاکي ده او بقا ټاکي ایسا انتنا من خلاص قال تنزل قال سلام المؤمنون ابن مهران وسليمان بن سلم عائشة ما كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم وراه فيه بقعة وضحى ما بقى اثر د غسل لدفع جامو کې ټاکي یا ډېر ټاکي او باب اقوال الابل والدواب والغنم ومراد الحرب دې ترجمه ته ګوره دا څوک دره دې ترجمه کې حکم د اموال او د ارواس او د ماکول اللحم بیانو دا مونږ ویلې په ترمذی کې په حدیث ته اورانیینو کې کړه بیان اموال او ارواس کې د علماء بنیادی دو مسلک دي حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی سے وہ امام ابو یوسف کوئی پلیتی دی اور حضرت امام مالک اور امام احمد ابن حنبل اور زمون پا ائمو کی محمد ابن حسن شیبانی وی پاکی دی امام بخاری د دې مسلک اختیار کړی دی او د اموال او ارواس د معقول اللحم تفاق وای با پدی په ترجمه کې با آثار نقل کی بیا رستو به حدیث ته اورانیینو نقل کی اورانیینو حدیث من په ترمذی شریف کې ویل او غاته کسان چې راعی د حضور مبارک قتل او حکم ماته د شرب د افعال او د اسباب بے بر امام ابو حنیفه و شافعی سے ابتدا فرق دے چې مونږه نجاست ګڼو خو نجاست خفیفه او امام شافعی ورسره نجاست غلیظه وای او غلیظه کې خو هغه ډېر صح حکم دی که د نکم رپلیتین هم جامه دی
او زمون په نجاست خفیفه ده که ربع د جامع پلیته یا د یو حصې ربع پلیته یا د هغې نه کم چې ربع شي نو به یې مونځ نه کېږي که ربع نه کم وي نو خیر د لستوڼي ربع نه کم د لمن د ربع نه کم متیاتې د څاروي ورته ورسېږي نو موږ یې نجس خفیف ګڼو شافعي صاحب یې نجس ثقیل ګڼو دا خفت ته کوم دی نه راغی نو دا خفت علت په خپله زموږ ائمو کې مختلف دی حضرت امام ابو حنیفه وایي علت د وجې د اختلاف د احادیثو نه راغی ځکه بعضو احادیثو نه طهارت معلومېږي او بعضو نه نجاست نو اختلاف تقاضا د تخفیف فی الاحکام کوي که یو نه پلیتی معلومیږي نو د بل نه طهارت معلومیږي نو طریقه د جمع دا ده چې نجاست خفیفې وګڼه او امام ابو یوسف علت د نجاست خفیفه اختلاف د آراو د فقهاو او د تابعین او تابعین او صحابه کرام چې په کومه مسله کې مختلفي هغه پیدا کوي خفت لاره علت د خفت د امام ابو حنیفه په اختلاف د احادیث شو او د امام ابو یوسف په اختلاف د فقهاو کرام شو امام بخاری د هغې دواړو امامانو مسلک اختیار کړی دی او د اموال او ارواسو ته پاک وایي یو به دلیل په ترجمه کې ذکر کې بیا به حدیث ابواب الابل والدواب دا ابل په حدیث کې راغلی دی او دواب کې عام دا تعمیم بعد تخصیص دی والغنم او ګډې چیرلې او مرابضها او د هغې شپلونه وصلى ابو موسی فی دار البرید ابو موسی شری صاحب یو ځل په ډاکخانه کې نوت دار البرید ډاکخانه والسرقین یا والسرقین والبریة الى جنبه فقال ها هنا وسم سواء سرقین سره به را بلی کلی دی کفیات کوي رفع او جر چې جر شي نو عطف شو په برید نو فی دار البرید والسرقین د په داسې ډاکخانه کې مونځ وکړو چې ډاکخانه و خاشنم پکې پراتو اول بریت سوا الى جنبه خواته اوچت مکوا نو دبی دا چې ما کم ځای مونځ وکړو دغه اوچه کې برابر دی استدلال واضح دی ځکه د خاشنو د پاسه یې مونځ او که والسرخین مرفوشی بیا د مبتدا را فی دار البرید په ډاکخانه کې مونځ وکړو والسرخین والبریة الى جنبه یو طرف ته خاشنو بل طرف ته اوچوا دی وی دلته او دغه ځای برابر دی مونځ کوله هغې نه عملا نه معلومېږي خو چې سرخین مجرور کې نو بیا احتمال داسې چلو چې د عمر فاروق زمانه کې دا انتظام شروع شو نو ډاکخانې جوړه کړې وې په لاره برید ډاکي ته وایي نو د دې ځای نه به ډاک هغه ځای ته ورسېد لس میله کې مثلا هلته به یو کوټه جوړه وه هلته به څاروي ولاړ اوښ یا اس نو د هغه ځای نه به دا ډاکي به ډاک واخېست هغه به بل ځای ته رسو او د هغه ځای نه به یې دلته واپس را رسو او ده به بې بل له ورکه ده به هلته رسو نو رسول او راوړل دا به لس میله پنځلس میله کې وو ډاک به یې ورسو په یو څاروي د هغه ځای نه به یې راواخېسته دلته نو په دوه درې ورځو کې به د شام او د ایران او د دې ملکونو خبر را رسېد تارونه خو نو که نو ځای په ځای دغه جوړې کړې وې مسافرخانې هغې ته به یې ډاکخانه وې هغې کې بس کسان ناست یو کس به پکې ناست و څاروي به ورسره تړلي اوښان او دغه اسونه کچرې هغې به یې ډاک رسو را رسو دې طرف ته به یې ورسو دغې طرف ته به یې راوړو دې کې به خلک بند ابو موسی شریف په ډاکخانه کې مونځ وکړو او د خاشنم پکې
دا مقصد پدې کې چې د خاشنو د پاسه مونږ کړی امبه وی دا چې ما مونږ کو او دا او چې یو شان دی یعنی دواړه فائد دی دلیل کې دا مروت چې اطوال او ارواح ماکور لحم څه دی فاکتي چې سرخین شي جار شنو دلیل واضح خدا دا چې استدلال کې احتمال دی د خاشنو د پاسه که منځي کړي خو مان حائل به کړي پوزکې به پیخي ټاټ به پیخي ځکه طبیعت سلیمه ده نه غواړي چې د خاشنو د پاسه د سړي سجده وکړي مان حائل به کړي استدلال واضح نه ده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال او دارنگی چی داوی دا خاشنو پا دیو دیو چکی من برابر دی یعنی خاشنو دا پاسا واچا و کزاکی واچا و تاک پی واچا و کدا قدی منز کیو کدی و چبان نکی برابر دی نو چی احتمال دا حائل شتن استدلال واضح نده بیم که دا احتمال لرکو و دا پا عمل دی و صحابی مکرم دی صحابی نا چی نور صحابا مخالفی دلیل کلام دلیل نه د صحابه او کلام علی دلیل چې اتفاقی وي یہ معارض او مخالف دي چې معارض او مخالف وي نو به حدیث د صحابي حجت نه د کډوانه یو مقام لري به ترجیحات دي نه کذا دا قول اختیار او کذا قول اختیار حضرت امام ابو حنیفه وی چې د سید الکائنات حدیث یا خو بصر او چشم او که د صحابه کرامی نختار منهم هغه کې بفخه چې کوم یو قول درته او فخکاری او چې تابعینی فهم رجال و نحن رجال د تابعی کلام موږ حجت نه ده ځکه په خپلم تابعی وي د صحابه او د کلام نه بنو اختیار کاوه اغی کلام کی بیوسا پاتی شو حدیث تا مصطفیٰ فعلا الراس والعین او کلام دا معصوم دے و حجت دے علی الاسلام او کلام دا صحابوں کی نختار منهم ای کی اختیار دے اوزی بتنا او تابعین چیزی دے ای کلام حجت نہ دے ہم رجال و نحن رجال جناب سلمان محمد محمد المدون جبنو بید اورنیین آخصه ذکر کئی چه اکلو اورین رانا نتا کسانو سلور دا اکلو دری دا اورینیو یو اثر بلو دا پاولو حدیث کنو ویلیو ترمیزی کن نو ناخوشگوارا پیرانا حوا دا مدینه سید الکائنات ورطوی لال شدی وخانو سرا دا دی ابوانو البانس کے لارنو دا نار بچو رای دا سید الکائنات قتل کن او خان روان کا خبر راغ تاول دول نو حضور ورپسی او شل صحابو لے گا نو چی روز اچتی ند دیر آواز تلوینی ولو بلا سنق پیتی پریکی او سترگ والا سلایان کے پر والقو فی الحرت یستسمون ولا اسمون قالا ابو خلامت فاولا استرقو دوی دیر جرائم کڑو علیم اکڑا قتلیم اکڑو وکفرو بعد ایمانهم او مرتضان شو دا مختلف زینو کی بدا حدیث روڑی دلتے پدی کی روڑی چی حضور مبارک دیتا دو خانو دا متیاز حکم کرو نوکی متیاز پلیتی وینو سنگا بیون تا حکم کرو یا کم از کم دخلی دا کنگالو نکو بیون کم کرو جواب دا چې اکثر روایاتو کې د اموالو ذکر نشته او که چرته ذکر یې نو مراد دې ته استنشاق وي اشربوا من ابوالها البانها واستنشقوا من ابوالها دا جاء متقلدا سيفا ورمحا دبابا
علامه ابن حزم وی دا باب دا علاجو او ضروریات تبیح المحظورات ایتا پا وحی خلی دا خودره وا دوی شفا پا دے کدا نو شفا بالحرام چه قطعی معلوم اینو بے جائزه نا اوم شفه منگ چه ابوالو تپلیت ویو یو عموم دا حدیث استنجهو من البول فی النعامت عالم عموم دا حدیث شامل دے طولو ابوالو لا بین نبی کریم لچه روسا روڑشوا ابن مسعود توی دو دریکانی روڑا چیز پی استنجا کن نو دکانو یو خاشنو فال خروستا وقال انها رکسون نو پا خاشنو باند استنجا خوخانکڑا اور رکسی ورطوی رکس متغیر دا حالت اصلینا درم نها ناکل الجلالا آغا ساروی بنخوری چه خاشنو خوری نو چه آغا ساروی چه او چه خاشنو خوری دا غیر خوراک نا شریعت مانا کرده دا علت ایسا نه پلیتی خوری که پاک شوی خو پاک لکه دا گیا پشا نو دا غیر دا خوراک دا خوبا مانا نورا آله نها نکل الجلالته جلالا غیر واتا وی آغا ساروی تا وی چا دا خاشنو دا دسماتی پا خوراک عدد شی وی تی مخرق وخی مکرو کی نو که دا نجست نوی نو اثر دا نجاست پی وخی تا نرسید او حدثنا مخالصنا شبه قال فلا متيات من سن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد في مرابد الغنم دا ګړو چې لو پشپول کې موږ کړل نو دا ضروري نه چې خالص د پښو د پاسه ولاړ او مرابزو کې زینب وی نو خان هغه کې نه کو دا ګړو چې لو کې کړو دا ترمذی کې درته ویل شو نو که علت په نجاست وی چې هغه کې نه کو خدا هغه سره برابر او که علت طهارتی نو ابوابو دا ابلو کی ولی نکر معلومه دا چې رجع نور امورتا دا گڑو چلو کی توازو دے مسکنت تا یار دا وحشیت پکی نشتا دا حمله نو پاغی کی خالی زین چی بو اغی کی بیمونس کو او مقصود بی ایسان دا برکت لوی زیو چو مات چلانو جوڑ ای کی با باز ای کی گڑی پنده دے باز ای کی با دا خجور درمندونو بعض ایکی زڑیونه وی بعض ایکی زڑا مخبراوا آغای طول روان که ازمکه برابر که طول ازمکه مرابز الغنم نو چی جماعت لانو جوڑ پا مرابز الغنم یعنی علتا گڑی چی لیبا مندره ده علتا با خجوری مچی ده درمندو علتا با زڑا قبرون مود کفاو او علتا زڑی خجوری می ده دا کتاب المساجد که بلا راشد ټول ځای کې مرابز نو او شګړې چې لیبه مندره نو دلیل استقاطی نه ده او با ما قانون منجر ساعتی فی سمن والماء دې ترجمه ته ګوره مسائل تیر شوي خو ترجمه ته به ګوره چې دې سوچ وقال الزهري لا باس بالماء ما لم يغير طعما او ريحا او لون وقال حماد لا باس بريش الميزه وقال الزهري في زعم الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به باسا وقال ابن سيرين وإبراهيم لا باس بالتجارة العاجل دې یو شی په مناسبت کې نور جزئیات ته اشاره مسله سره مسله د طهارت د اوبو د نجاست د اوبو دا چې په اول مباحثو کې تیر شوي دي په ترمذي کې ابو داود کې په طحاوي کې دې باب کې څه بیانای اشاره کوي مسلې د نجاست د اوبو د طهارت د اوبو نجاست او طهارت د اوبو کې تقریبا 22 اقوال دي او تاسو درې مشهور یاد لرئ دا تما ترمذی کی ویل اول مسلک د حضرت امام مالک صاحب دی چې هغه اعتبار کیف لاره کم لاره نه دی او بپاکی دی ما لم يتغیر احد اوصافه من اللون والريح والذوق طعم او بپاکی دی
الماء طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغیر احد اوصافه. دا تغییر په اجماع سره ثابت دی او په یو ضعیف روایت د ابن ماجه سره چې بعد التغییر پلیت دی په اجماع د امت او قبل التغییر امام مالک سے وی پاکی دی ناغوی اعتبار کیف لره دی کم لره نشتا. حضرت امام بخاری دا هغه مسلک اختیار کړل دیم اوبو ته پاکی وی دا چاره خواه کرا امام مالک بے اخپل دا احمد سے مشهور قول بے مالک شافی و احناف مختلف دی پدے کی چنا اول اعتبار کم لره دی بے کیف لره دی وہ کم کی دی بھی اختلاف دی. شافی سے وی اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث دیر و بقلتین دی او د قلتینو نه کمی لګي دي نو چې ډیرو ته ورسېږي نو بې اعتبار کیف لره وي او که د ډیرو نه کمی نو اول به کم ته ګورې بیا به کیف ته ګورې لږې اوبه پلیتېږي اگر چې تغییر د اوصاف یې نه راغلی. ما ورته څومره ویلو 5 منه غالبا او 13 سیره او 12 چټاکې امام ابو حنیفه وی کثرت او قلت کې اعتبار داره د مبتلا به دا کله د پنځ ډېرې وي نه پلیتېږي او کلهږي وي نه پلیتېږي. اوس عوام خلقو اره صحیح نه لري نو تقریبا علماء مختلف اقوال نقل کړي کله لس په لس کې کله 12 په 12 کې کله 8 په 8 کې دا تقریبی اندازی دی حدود په شرعیات و ثابتیگی پاره و قیاس نه ثابتیگی ناغی دا عوام دا فهم دا پاره دا اندازه خود دی دا یو جانب اثر چې بل جانب ترسی نو دا قلیلی دی او چې نرسیگی نو دا کثیری دی رسیدل په یو دا درو طریقو دی یا په تحریک یا په تکبیر یا په تسبیح یو طرف ته بو خده بل طرف مخده یو طرف ته خړه کې بل طرف مخړه شي یو طرف ته رنگ واچي بل طرف ته رنگ ورشي نو کله یو جانب اثر رسیده بل جانب ته دا قلیل دی او کنه رسیده نو دا کثیر دی. دا یو جانب اثر چې بل ترسي او پلیتی پرتای نو دا غي اثر بل جانب ته رسي نو استعمال د دې پلیت او بو کی استعمال د پلیته راځي او خدای وی فجتنب الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور او خدای وی والرز فاجر پلیته نه لري اوسېګا نو چې یو جانب اثر بل ترسي او استعمالو کې دا غربونو دي کې استعمال د نجاست او د رجس راځي چې هغه منهیان هله په نص قرآن سره نو مونږ ته استاد صاحب چې امام ابو حنیفه په اصل کې اعتبار کیفیت لروي خو امام مالک سے کیفیت ظاهری لروي او امام ابو حنیفه کیفیت په علم د مبتلا به لروي یعنی بار اعتبار کیفیت لروي. نو عام شارحین وی امام بخاری د حضرت امام مالک سے مسلک فخ کړی دکه چې دې کوم جانب خوښ کی کنه نو هغه جانب کې د علماء اقوال نقل کوي دا غبل نه نقل کوي. نو د زهري سے قول نقل کړی زهري فقيه دی تابعی دی او استاد د مالک صاحب دی. شان مرشد سے فیض الباری کې لیکي چې د یو غیر مشهور روایت د احمد صاحب اختیار کړی هغه فرق د مایع او د جامد دی. پی پلیتی که مایع کی پریوتا نو ټول پلیت دی لکه اوبو کی پایو کی غوړو کی نرم غوړو او که جامد سیز کی پریوتا نو بے پلیتی نا پلیتی او ماحول غرده او باقی پاکتی لکه غوړی منجمد شاک منجمد نو پسر مگا پریوتا نو مگا و ماحول غرده و باقی ذکر دغه تفصیل پا ابو داود که فالقوها و ماحولها
نو ماحول وی په منجمد کې نه په مایه کې نو دوی اختیار د قول د احمد صاحب غیر مشهور کړی دی چې د مایه او د جامد کې فرق دی که په مایه سیز کې پلیتی پریوتا فلا تقربو وان کان ماین فلا وان کان جامدا فالقوها وما حولها ماحول ته وغورځوئ او پلیتی ته وغورځوئ چې کوم ځای پورې ستا یقین وي چې اثر رسېدلی دی الرک او باقي غوړي خورا نو شارحین وای چې د مالک صاحب قول اختیار کړی دی او شاه صاحب وای د روایت غیر مشهوره د احمد صاحب اختیار کړی دی چې فرق د مایع او د جامد دی پکې دا نور مسئلې به تبع ذکر کړي نو با ما يحرم من النجاسات في السمن والماء او دلیل دا چې د سمن او د ما تمیز یې کړی دی سمن یې جدا کړه او مه یې جدا کړه نو که نجاست په سمن کې پرېوته نو القوها وما حولها او که ما کې پرېوتل فلا تقربوه فرق یې وکړه که نه سمن خو عام جامد وي او ما خو مایع شي وقال زهري صاحب وی لا باس بالماء او بپاکی دی ما لم یغیره طعم او ریح او لون چې سو پورې دی طعم او ریح او لون فرق نه راوسته پکې اعتبار کیفیت درشل کمالک سمجو وقال حماد دا متعلقات دا مسئلې دی حماد ابن ابي سليمان فقيه دا امت دی دی اقوال دا نقل کوي او روایت کې نه نقل کړي درې حماد دی او درې واړه د یوې زمانی دی ښا حماد ابن زید حماد ابن سلیمان حماد ابن ابي سليمان حماد ابن زید متفق علیه راوی دی ټول محدثین ته روایت حماد ابن سلیمان مسلم کوي او رستونی بخاری ته نه کوي حماد ابن ابي سليمان نه سنن اربعه کوي شیخین ته نه کوي دا حماد د امام ابو حنیفه دا د دې په خیال کې متهم په ارجاء سره چې دې د مرجعون د اعمال جز د ایمان نه غني دغه علت بل خو بګیزونو اما طویل ارجاء د قسمه ده یو ارجاء د اهل بدعت ده یو ارجاء د اهل سنت ده په دې تجربه امام بخاری وی زده هغه چانه روایت نه نقل کوم چې هغه د جزئیت د اعمالو قائل نه دی نو دوی به جزئیت د اعمالو نه قائل د ایو د دې وجه نه علما د جرح او تعدیل وی ته به جرح ته ګوره که جرح بنا په یو اختلاف مذهبي وي یا په تعصب قومي او وطني وي هغه اعتبار نشته نو حماد فقه نقل کوي اقوال نقل کوي وارخا دا زمون مسلک ته کنه حماد او ابو حنیفه خو یو شی دی وقال حماد لا باس بريش الميتة د مردار باندې پاکي دي دا شوافی په ویختو باندې ته پدیت وځي زمون پدیت اوچ سيزونه چای کی رطوبت نی لکه ویختو باندې اډو کې اوچ نه پاک نو دې د احناف قول اختیاري چې حماد ابن ابي سليمان ویلي دي چې باندې مردار کې په وبو کې پریوته پاکه شوافی دومره سختي هغه وی د انسان ویخت پرې کړي ک پریوته وبو پدیته وقال الزهري في ادام الموتى د مړو اډو کې نحو الفيل وغيره لکاتی اتیوس مردار ده کا لکن انیاب والا ده غاقونه دي داسه دی نو وای دا چې دی زهري صاحب وای دا زمون مسلک دی چې دندانې پیل ما وای لیدلی دي لوی علما د سلف صالحینو یمتشتون بها په دندانې پیل کې په دندانې پیلې ګمنځي جوړ کړي دی او اختفي ګمنځي نو کدا پلیت پی خود استعمال دا غینا جایزو ويدهنون فيها او د دې په لوخو کې تیل استعمالي سر په غوړ لا يرون به باسن باک نه غړي
دا زمون مسلک شوافی دا پلید گنی او زمون پایمو کی امام ابو یوسف اغا پیل تا نجس العین وی نجس العین بجمیع الزاہی نفیده نشاوش زوری وین دا پاک دیو زمون مسلکم پاک او دی گورا دیم خبره دی دا علماء پاکانو خول نخل کئی نو دا علماء خول معتبر دی کنا ظهوری کند شخص وی ادرکت ناسا من سلف العلماء ما پخوانی استادان و علماء لی دلی دی چی اغید دندانی پیل گمنزی استعمال کردی دی او د دندانی پیل کټوټه استعمال کړی دی تیل پکې سره په غوړ کړی دی نو که دا نجس العین وي نو استعمال د نجس العین خو باندې نو احوال د علماء حجت مقابل اعتماد شیره پاگا عالم به اعتماد کې چې دا په دین او تقوا سره اعتمادي او علماء ورته عالم وي وقال ابن سیرین و ابراهیم ابن سیرین و ابراهیم نخعی و دا امام صاحب دا استاد لا باس بتجارت العاج دا دندانی فیل تجارت روانه عاج اڈوکو داتی اتی گوره هر ساروی چی مرشی کنا دا اڈوکی زمانه پس زیڑی دا اتیق اڈوکی لکه دا سنگی مرمر و پشان تک سپین دی اپا زمانه نخران او پختانه وی چې اتی چې جمدی وي د یو لاک ته او چې مړ شي د 2 لاکو شي ځکه غاډو کې جدا کی او خرڅي لاهور عجایبګر کې ما لیدلې دي د بادشاہانو د خوځو د مغولو او د شاهزادګانو دا سنگار میزونه دی واړه هغه د اتی د اډو کو جوړ کړی او سب تک سپیر خپل مزه دا 300 کال په تیر شي نو دندانی فیل دیر قیمتی دی هغه به بنگړي جوړېدل سپین کټوټه به جوړېده خوځو به ګمنځ جوړولې ګیرو لا سارلا سړو وی سلف علماء دا استعمال کړی دي او تجارت یې کړی دی نو کدا نجس العین می به استعمال خو نه ویل کده خنزیر دا ډوک نو په دې کې رد کې په شافعي سے او په امام ابو یوسف او ورته نجس العین وی اتیم لیدل تاسو نه مدینه منوره ته چا یو ځل تیر اوستو د مالک صاحب زمانه کې ټول خلق تماشې لورته زکاتیان په خشک علاقو کې ني دا بو دونه په علاقو کې او په ګرم ملکونو کې افریقا کې ډیر دي ځنګلي اتیان کرزي رامه او په فصل چې ورشي فصل خرابوي او ساتلی خړوي غړ او دا ځنګلي اکثر تور وي بچیم ورسري د غم ګرځي بعض علاقو کې دومره ډیری چې فصلونو ته نقصان رسي نو دا هلیکاپټر په وګرځي جزونو کې او دارو په ورغورځي نو به خودش راکوشي علالي کیا ویني تخپونه ونیسي سمندر ته ورغورځي رګاتینی ول خډه ګان زماره پینشي ورته دا خرطه مې داسي او دا شیر داسي کېده خلق کته کینه په خرطه مرسته چرته لارشه سواره شه دا شو کوم پورا کوي تاسو بغیر د نسوارو نه بل ځنی نه دله نسوار دی دا نسوار د خدای به خو باندې نه په جهاد کې پکاريږي نه په تړیتو په ځای کې پکاري اتی خو الله د جهاد دا چې چلو چې ایرانیان او خالد ابن ولید جنگو ایران سره د عمر هغه په مستو غټو افچانو راغلو د هندوستان نه راوست بی په خانو وراره اتی د هیڅ نه یریږي او د وخت نه یریږي یو خاله ولیدل اتیانو منډه اټول کافرانه په پوګ چغوان بیٹی وډی چاشو اتی خو بیا بلای هغه پاسه دا ځکه واته کسان څنګه اتی چې په لخت نه خوږي دومره کټه سرمنه را
دغه چې په ناست دي که نه هغه په سټ ناست دي د اوسپنې سیخي ورسره نو داسې ووایي نو ایله روان شي نو هغه کې دا څرمنې داسې شي نو بیا داسې شي غټ شی دی نو چې اوښان یې ولیدل منډه یې کړه نو خدای شکست ورکړه علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اصحاب الفیل هم راغلي هندوستان کې اتیا نشته په افریقا کې ډېر دي نو لا باس بتجارت العاج عاج دندان فیل ته لوی غاښونه داسې دا ډېر قیمتي چې مړ شي ځکه سپینې دا خرابېږي نه حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن هشام بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس بن ميمونة أن رسول الله سئل عن الفارة سقطت في سمن مگا کپروزی په غړو کې فقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم ګور دین تایید د شان ورشا سے معلومیږي چې فرق د مایع او د جامد یې کړی دی ځکه ما حول په جامدو کې نه په مایع دی ما حول د مګي او دینه د احناف او د مسلک تایید معلومیږي چې نجاست کې اعتبار رسیدو د اثر لره نه د لون او طعم نو چې کوم دی ته اثر رسی هغه غوړي لرکه او باقي کلو سمنکم فرق وکړه کنه د جامع وذرا علي بن عبد الله قال السلام عليكم بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسعد بن عباس بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها اما گونیس او راواله ته او چاپیرا فتره دا چې مړی علي که جمدې وینو وړي نه پلیتای جمدې سیس پاکي کسپې مونږه ته پریوت خو خپلې پکې نه تلې نه جوټه شي ویني جوټه د سپې پلیته بستر دا چې پروت په خانه کې سپې اگر مې نو خپلې داسې کړې نو بو پاکي لري آشا چاہتے کہ کینی کے نا اکثر سپی پدے گرمے کی جبے روخ نو کفلے پکینی تلے نو جو دا پاک کہ ظاہری سپلیتی اور پوری نہیں نخص خضوع ما ہونا فتو قال من قال سنمانکم مانا وصی یقول عن ابن عباس میمونہ تا انہیں بعض روایاتو کہ عن ابن عباس میمونہ ذکر نہ دے اور بعض ہے کہ میمونہ ذکر دے نو سیدہ شداد مسانید دا میمونی نہ دے ابن عباس برای راس نہ دے اور دلے ذرا احمد بن قال قال عبد الله قال قال الرحمن بن ربي نبي وليت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلمه يكلمه المسلم هر زخم چې مسلمان خورلی د خدای په لار کې یکون یوم القیامت که حیاتها قیامت پر از بمقه زخم مقتشان وی خدان بنکې پکه مرسي والے شو تفجر دما ویني بتبيږي اللون لون الدم والعرف عرف المسك رنگ به د ویني خوشبوئی به د خوشبوئی وي دا څه د پاره ذکر کوي دې د پاره ذکر کوي چې اعتبار کیفیت ولري دم دغه دم دی خو چې د اوسې دم شي نو سره پاک دی ځکه هغه خوشبوئی ده او چې د اوسې نه نور دم یې هغه پلیته بدبوئی ده نو قیامت پر به وینه بوی د مشکو کوي مشک جدید فن الدم من المسك بعض دم غزالی د مشک د اوسه بعض اوسو دلته نوم جوړاندې داسې لکه د تی پشان غټه دا چولی ښکاری کنه ته بزر ورسه او دینه بغټه تاوه کني دا وینه خوريږي بدن کې نو چې دینه غټه تاو کې به اعلان انت نوم تفریقی انا نوم ته نافهم دغه وای نافه په خوا بارزان د درې اوس په 15 روپے کېږي وا نه کې د نوی نه او وینه چوچه شټول مشک او چې ځان دی ورونه راځو نه غوینه په بدن کې خورش نه غوخه دومره خوشبوئی چې سو خوړی نشي د ډیره خوشبوئی ډیر خوشبوئی سیزم سره نه شو اخوري ما د سارنپور نه یو چیر او سارنپور کې چېکی یو بډوي نو دومره خوشبوئی چې هغه ځان له سړی نشي سکلی هغه به نورو چیو کې درې څلور پاڼې واچي نو چی به دی هلک
سهارنپور چې نو دغه شان دا مشک دا وینه ده خو ډېره خوشبویه معلومه به پاتې خلکو جعلي نافي جوړې کړي هغې نه وباسي نوره وینه پکې ګډه کې خوشبویه معلومه به په دې چې د اوږې نه ستن تار وباسه ستن او تار سپین بیا په هغه مشکو نافي نه وباسه که بوی د اوږې ختم کړو نو دا سوچه مشک دی او که بوی د اوږې ختم نه کړو نو دا جعلي دی ځکه د اوږې بوی هېڅ نشي ختمولی بغیر د مشکو نه وږم دی که پوزه نو مشک ډېر قیمتي شي نو د اوږې بوی ستنه به وباسي د اوږې د پلي نه بیا په هغې کې ننباسي مشک قوت بازیاتی دماغ کو لکئی زړه مفرح دی په قیمتي دارو کې مشک شامل دی خو سوچه مشک ډېر کم د چین نه ډېر راځي د کوستان غرونو کې دغه اوسې ملاویږي او په افریقا کې دغه اوسې ډېرې دي افریقا کې هسې موسې ډېرې دي خو دا خاص یو نوعه ده دلته یې نوم ځوړند دی او باب البول فی الماء الدائم بول په ماء دائم کې منع بعض خلک وایي دا د احناف مستدل ذکر کوي ځکه چې موږ بول دا مچیان دا اوبو ته قبل التغییر هم پلیت ویو او څلور دلیل درته ما ویلو که درته یاد یو حدیث ته منع د بول فی الماء الراکد نه سره چې په بولو باندې خو د هغې ریح او لون او دغه کې فرق نه راځي دویم حدیث ته بلوغ الکلب دریم حدیث ته فارغ او څلورم حدیث ته مستيقظ عن المنام دا څلور دلایل درته ما ذکر کړي په دې چې احناف پای چې اعتبار تغییر لري یعنی وخود نجاست لري او تغییر پاره د مبتلا به کړي کني په بول باندې په ما راکټ کې د بول ظاهري آثارو کې فرق راځي او شریعت وینا توضؤ غسل به نه کې او دې کې مقدار د اوبو نه ذکر کړي نه د قلتين حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخ قال ربنا ابو زناد بن عبد الرحمن بن حرمز الاعرج حدثه انه سمع ابو هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون دا یاد داره دا ابو هريره نه یو مجموعه حدیث نقل تقریبا یوصل اتدرش دا دو شاگردانو ته نقل کړی یو حمام بن منبه بل عبد الرحمن بن حرمز الاعرج نو چون کې په یو سند دخل احادیث ډیر دي صحیفه ده او په یو سند نقل دي امام بخاری مغه صحیفه نقل کړي او د صحیفه په سر کې چې کوم حدیث دی هغه حدیث یو ټوټه نقل کړي هغه سردار نحن الاخرون السابقون دا په فضیلت د جمعې کې راغلی نو دا سر ذکر کی او مقصد دا چې په کوم سند دا حدیث نقل دی دا رسته حدیثم پاغ سند نقل او مسلم مولا د حمام بن منبه د عبد الرحمن حمام بن منبه په واسطه نقل کوي هغه دا څه وایي فروا لنا احاديث منها كذا وكذا ابو هريره صحيفه احاديث عبد الرحمن بن حرمز نقل کوي امام بخاری ته نو دې دا غیرون به حدیث یو حصہ نقل کوي او باقی خپل مقصود هذا او مسلم مولا نقل کوي روالنا منها حادث دا نحن الاخرون السابقون باب سره مناسبت نشته دا د صحیفه غړم به حدیث ده او مقصود پکې دا دینه و به اسناده ام د دغه حدیث په سند باندې دا جمله مخلا قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه نحن الاخرون سابقون ففضيلت د امت رسول کې نحن الاخرون وجودا واتيانا الى الدنيا والسابقون دخولا الجنه
منگ راغلی په دنیا کې په آخر کې وو او جنت ته به مخکې ځو الحمدلله. منگ خدای د خلقو د پاره عبرت نه ګرځولو او خلق یې زمونږ د پاره عبرت وګرځو. زمونږ دین یې ناسخ وګرځو د ټولو ابیانو آخر کې زمونږ دین یې منسوخ نه کړ. نحن الآخرون اتيانا موجودا الى الدنيا والسابقون في الدخول الى الجنة يوم القيامة. سید الکائنات پی اول بز دروازه او کڑی د جنت تنگو او زو زما امت پا مخ کی تیری بے بنور امتونه. خود دغه جملې دي سره مناسبت نشته، صرف د سند د پاره نقل کا چې په کوم سند دغه جمله نقل ده هغه سند د ارسطو نقل ده.